یاد ساته عزتمندو د دې محافلو اساس او بنیاد عشق او محبت د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی. ځکه یاد ساته عزتمندو چې څوک وایي چې زما مینا او زما محبت او زما عشق دی د محبوب سره، نو د هغه محبوب ذکر په هغه باندې ډېر زیات ښه لګي. د هغې جانان د ذکر دپاره شپه ورځې هغه خپل شپه ورځ او خپل د دنیا ټول مصروفیات قربانوي. ځکه تاسو ګورئ چې عاشقان شپه ورځې لګیا دي د حضور علیه السلام په ذکر باندې خپلې ژبې ښایسته کړي دي، خپل وختونه یې ښایسته کړي دي. لو قطعوا عن ذکر محبوبهم لفسد عیشهم. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت د دغې عاشقانو غلامانو خاصه ده. که دوی د جانان د ذکر نه لرې کړي، د دوی د ژوند ټوله مزه خرابېږي. زمونږ شپه او زمونږ ورځ، زمونږ د ژوند هر ساعت زمونږ د تعلیم دا ملو دی الحمدلله چې زمونږ شپه ورځ چې تېرېږي د جانان په مینه محبت ذکر و فکر کې تېرېږي. دواړه کونه عاشقان ستا د جمال، تنها نه یم زه خواهان ستا د جمال. که علوي دي او که سفلي دي همه واړه، هر ساعت دي په ارمان ستا د جمال. او با کمال شعرا ډېر په جهان تیر شو، زه خاکسار یم نعت خوان ستا د جمال. او خپل غریب دیوان می خوښ تر هر دیوان دی چې کړي مدح دا دیوان ستا د جمال. او په ناقص شعر به زه څه بیان وکړم دی بیان د خدای قرآن ستا د جمال. او زه محمد امین بس ستا مدح وکړم چې رب ډېر پورته کړو شان ستا د جمال. یاد ساته عزتمندو الحمدلله د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د عشق او د محبت قصې که مونږ راواخلو، وخت ډېر مختصر دی، زه به درته مختصرا ویم. لومبنۍ آیات کریمه مې چې ستاسو په وړاندې تلاوت کړ، کفارو د مکې یوه خبره مشهوره کړه په کوم وخت کې کله چې په وحي کې لږ تعطل راغی، وحي لږ ټیم دپاره معطله شوه، نو هغوی دا خبره مشهوره کړه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک الله جل جلاله پرېښوده، دشمنۍ باندې ونیوه او هېر یې کړ. اوس ولا جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نه رالیږي. حضور مبارک باندې دا خبره ډېره درنه ولګېده. الله جل جلاله دا قرآن پاک را واخلې ځای په ځای باندې د خدای پاک د محبت دغه انداز ته وګورئ چې څومره انبیاء کرام مخکې تیر شوي دي او هغې خلاف به څوک را پاڅېدلي دي، د امت نه څوک را پاڅېدلي دي او هغې یوه بېادبي کړې ده، نو خدای پاک د هغې نبي په خوله باندې د هغې جواب ورکړی دی. مگر چې زما د حضور مبارک بېادبي چا کړې ده، رب العزال ټول اسلوب او طریقه بدله کړې ده، هلته به د هغې نبي په خوله باندې جواب ورکو. دلته چې زما د حضور په شان کې چا بېادبي او ګستاخي کړې ده، دی مبارک په خپله باندې د هغې جواب نه دی کړی، الله جل جلاله د هغې جواب په خپله باندې قرآن پاک کې کړی دی. فرمائی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ یو ډیره ښایسته عارفانه او عاشقانه ترجمې ته اشاره کړې ده، چې چادار ترجمه هم کړې ده او دا ذهن ډیره زیاته قبلوي چې مناسبت د مضمون سره ډیر زیات دی. د حضور مبارک دپاره تسلی ده چې ته نه الله جل جلاله پرېښودې، نه هېر کړې، نه په دشمنۍ باندې نیولې. حالت دا دی چې تاله به رستو ګړی نور هم ډېرې زیاتې چې کوم دی د مقبولیت دي، تاله به زه دومره څه در کومه چې د هغې انتها نشته. نو چې کله هغه تسلی ورکوي نو رب العزال قسم خوري د جانان په والضحا رخسار باندې، د جانان په واللیل زلفو باندې. ای چې کوم رب خبره شروع کوي د خپل خبرې آغاز او افتتاح ستا په والضحا رخسار باندې کوي، ستا په واللیل زلفو باندې کوي، نو هغه رب تا پرېښودی شي چرې دې نشي پرېښودی. ځکه فرمایي والضحا محبوبه زما د ستا په سپین رخسار باندې قسم وي چې د دغې مبارک رخسار نه ته د زلفو تارونه لرې کې رڼا راوخیږي. واللیل اذا سجا محبوبه زما د ستا په تور زلفو باندې قسم وي چې کله ستا د دغې تور زلفو د خاطر الله جل جلاله تیاره راولي. ما ودعک ربک وما قلا. ځکه باباجي صاحب فرمایي دا چې کله په عالم ورځ کله شپه شي، دغې ترجمې ته اشاره کړې ده، دا چې کله په عالم ورځ کله شپه شي ستا د مخ او زلفو دا عمل اظهار شو. سبحان الله. او اوس په ګلو د فردوس کله خوښېږم چې په زړه کې مې ښخ ستا د مینې خار شو. او زهر اخره که دارو د رغېدو خوري ستا له عشقه چې محمد امین بیمار شو.
فرمای هر سبا ستاله رخسار نور بیا مومی، هر سبا ستاله رخسار نور بیا مومی، هر شپې سره کړي شغل تور زلفان ستا، هر سبا ستاله رخسار نور بیا مومی، هر شپې سره کړي شغل تور زلفان ستا. او خوار محمد امین لدی شکر عاجز دی چې الله کړلو مداح شیرین زبان ستا. فرمائی ما ودعک ربک وما قلای محبوبہ ما نے پرے خودے نہ مہر کڑے حالت دادے وللآخرت خیر لک من الاولا. رست ساعتنا گڑے تا دا پارا دا اول نم دیر زیادت نزدیدی کسو لگ ٹیم میں جبریل امین درو نلے گا دا دے مطلب دا نلے چھ تما ہیر کڑے. یاد ساتے عزت مندو چکلا دا عاشق و دا معشوقی پوڑان پمینس کے لگ گوندہ کے جدائی راشی نہ عشق و محبت پہ سیوا کی گی. یاد ساتے اعلان دا کو ما وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى زردے چھے محبوبہ طالب دمر زد صدر کما مزارے دا دوانا زمانے پاکی موجودی دی حالم موجود دے محبوبہ اسم در لدر کوما بیابم در لدر کم اسم در لدر کوما بیابم در لدر کوما تر کم وقت پورے فترضى اے محبوبہ دمر سب در کوما اسم در کوما بیابم در کوما اسم در کوما بیابم در کوما تر کم وقت پورے فترضى اے محبوبہ چی ترسو پورے تنے راضی شوے چی کل ترازی شی محبوبہ تر آگے وقت پورے بزتا تاتو آکوما. او تاوس تا پتا دا چی دا جانان دا خپل گناہگار امت سر سمر مینہ دا سمر محبت دے ور سر چی محبوب با کل رضا کیگی تر آگے وقت پورے با نرضا کیگی چی تر کم وقت پورے خپل یو گناہگار امتی خپل عاشق و خپل غلام دزان نمخ جنت تنی داخل کرے. سمر خوش قسمت یو چا اللہ جل جلالہو دا دا سے پیغمبر امتیان گرزولیو دا دمر مہربان رؤوف رحیم ذات امتیان گرزولیو اللہ جل جلالہو دے مم دا دغ نبی سر من و محبت پیدا کی. یاد ساتھ عزت مندو دا اللہ جل جلالہو دا محبت جھلک دے چی دا قرآن پاک یو آیت گورے دا قرآن پاک یو سورت لولے دا حضور علیہ السلام مبارک دا عشق و دا مین و دا محبت قصی دی. چرتا دا دی مبارکو پا ودحا رخصار باندے قسم خوری چرتا پا واللیل ظلف باندے قسم خوری. آغا ودحا رخصار چی صحابی فرمائی چی دا دا جانان ودحا رخصار تم گورما جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ او دا سور لسم شپیس پوگمے تم گورما فرمائی چی دا جانان ودحا رخصار دا سور لسم شپیس پوگمے نا دیر زیاد پڑاقی دا ذکا خوب آباجی سے فرمائی چی ستا تر مخ شمس و ماہ تابان سدی ستا تر ظلف و سنبل گل و ریحان سدی او نور خوبان لکا ذرے او تا خورشیدی دا خورشید مخ کی ذرے دا جہان سدی او حجاب لرکل تر پاک رخصار سنما قربانی گی ملک جن و انسان سدی او محمد امین یو تانا نتیری گی تیرے دل ورطلعین و لعان سدی. بابا جی صاحب چی کلب پا 1956 کے دا حج بیت اللہ پا سفر باندے روان شو او دا مدینہ منورے پا سفر باندے روان شو نو یاد ساتے عزت مندو دا خو دا عاشقان و غلامانو نا تپوسو گا چی تاسو کل دا محبوب پا طرف باندے روان یہ استاسو دا ذلس حالت وی دا ہجران اگا در دے دل ورس چی دا جانان پا جدائے کی تیری شی پا درد و جڑا کی تیر شی حقا جڑا چی بابا جی سے فرمائی لوے کمال د خپل دلبر پس جڑل او مدام غم د خپل شیرین دلبر خوڑل او دا عاشق د مخابرو د خپل اوخ کې دواړه شونډې د خندا زینې تړل او یو نگاه لمطلوب تمناوی لري دغه بادشاہي خپل غړل ډیر تیر غشي خوخ د زړه په سر وی خو خوخ نه وی له دربار زینې شړل او د مولا په نهایت لوی کرم کیږي مشکل کار د امو مزو غړل او په خاطر د پاک حضرت محمد امینا رب درو خایا دا ډیر مشکل بونل سبحان الله هغه درد دل د هجران ورځې چې کله تیر شوي او د وصال بهارونه راغلل د دې واقعې چې څوک بابا جی صاحب سره چا دا سفر کړی دی هغه اوس هم ژوندی دی د ثوابې د کلابټ اوسېدونکی دی هغه صاحب په خپل هم ترنه دا واقعه اورېدلې ده فرمایي د بابا جی چې کله دغه سفر باندې روان دی الصلاة والسلام دلبره بیا او هغه تیر ژوندون مې شو له سره بیا او رب د پاره یو غمجن سلام خو اورا د محمد امین له خوب جګره بیا
کله چې د مدینه منورې نسیم را مخامخ کیږي هوا را مخامخ کیږي دا د باغ نه د جنت نه نسیم راغی که د زلفو د دلبر نه شمیم راغی او دا نافی دی د ختن چې ترې خوشبوزي که زما جانان لایق د تعظیم راغی او دا نن شمس و قمر دواړه جلوگر شو که په ځای د وصال در یتیم راغی محمد امین بیا بیا مبارک شاه د وصال ځای د محبوب کریم راغی چې کله روزه مبارک ښکاره کیږي تاسو ته اوس سرامت صاحب دی حسین شاه صاحب دی نعت ووې باباجي صاحب ته کله شین ګمبد مبارک مخامخ راځي او روزه مبارک راښکاره کیږي روزه د حبیب محبوب شوا قریبه مبارک مبارک د شاه نصیبه کله چې روزه مبارک ته راغلل مدینه منورې ته راغلل او په مدینه منوره کې کله اته ورځې تېرې کړې په نهمه ورځ باندې وایي چې کله معلم صاحب راغی او باباجي صاحب ته وفرمایل چې سبا به د جمعې د مانځه نه پس تاسو ته لارې ولاړې وي خپل سامان وباسئ او ستاسو به د مدینې منورې نه جدایي وي د دې خبرې اورېدلو چې د دغې عاشق په مخ باندې د هجران سیلاب راغی یو داسې سیلاب راغی او داسې جړۍ شروع کړه چې هغه یوه شپه وه وایي زمونږ اتمه شپه ده او باباجي صاحب روضې مبارکې ته مخامخ ناستې دی او جاړي او په جړا کې دا فریادونه کوي چې د هجران د یاره نه لرم طاقت نور چې غماز راته پرې نږدې یو ساعت نور زه به ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور او بې له دې چې تا ته ښکلې دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور یو رتی دې ستا د مینې نه حرام وي که مې پاتې وي په زړه کې محبت نور د محمد امین دلبره رب دپاره او شوه ختم کړه دوران د فراقت نور فرمایي دغه جړا ده او دغه فریادونه دي چې کله د با محبوب د طرف نه د وصل واده ملاویږي چې محمد امینه مه خفه کېږه ځان نه دې نه جدا کومه نه دې رانه څوک جدا کولی شي ولې قانون خو سیوا جدا کېدو دپاره اجازت نه ورکو چې د وصل واده ملاویږي باباجي صاحب دا ناره وایي چې زړګیه سترګې لګوه د قدم لاره نه ده واده د وصل د محبوب اوشوه ختل د سبا د وصل واده څنګه وه د جمعې ورځ ده چې کله د مدینې منورې خطیب خطبه لولي و اعلان کوي چې د پاکستان د 400 حاجی محمد امین څوک دی باباجي را پاڅېږي چې زه یمه د مدینې منورې والي او ګورنر ته فرمایي په خوب کې چې دا زما شیخ دی محمد امین زما فقیر دی